أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين مخیاتونو کی دلائل د توحید په بل طریقه باندې وو. الله واقدار دی، اختیار مند دی، په دنیا کې هم په آخرت کې هم. واک او اختیار تر دې چې بادشاہ کول هم د الله اختیار دی، چاله بادشاہی ورکی او د چانه بادشاہی اخلی، چاله عزت ورکی او چاله ذلت ورکی. ټول خیر او شر د الله په لاس کې دی. دا خو ظاهری کارونه وو، بل تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ورننه باسي، نو یو اوږد کی او بل شپه اوږده کی جو ورځ لنډه کی. او کو شپه اوږده جو ورځ لنډه ده، او کو ورځ اوږده ده جو شپه لنډه ده. دارنګې مړ د ژوندی نه، ژوندی د مړ نه الله پیدا کوي. رزق ورکوونکی الله دی. نو اوس خبره دا ده چې تاسو د الله خبره ومنئ. الله چې د چا سره وي د هغې سره ملګرتیا اختیار کوي. د الله د دشمنانو سره ملګرتیا مه کوئ، د هغې سره دوستانه مه اختیاروئ، دوستانه مه جوړوئ. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. او څوک چې داسې کوي نو ومن یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، دی د الله طرف نه په هېڅ کې نه دی. دارنګې که څوک خبره په ښکاره کوي او که په پټه کوي، دوستانې ساتي که په پټه ساتي او که په ښکاره ساتي. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. که په پټه باندې دوستانې تعلقات د هغې سره ساتئ، مینه ساتئ د هغې سره، نو هم الله پې پوهېږي. او که په ښکاره کوئ نو هم پې الله پوهېږي. الله په هر څه باندې پوهېږي، اسمانونو کې، ځمکه کې. الله هر شي باندې قدرت لرونکی دی. نو دا ورځ دا دنیا ختمېدونکې ده، د دنیا ورځې ختمېدونکې دي. نو بله ورځ را روانه ده چې هغې ته آخرت وی، قیامت ورته وی. په هغې کې چې څه دي کړي هغه به مخامخ شي، که ښه دي کړي نو هم او که بد دي کړي نو هم. نو د هغې ورځې د سختۍ نه، د هغې د عذاب نه، د سزا نه د بچ کېدو دپاره یوه لار پکار ده. هغه لار به څه وي؟ هغه به د الله خبره منلي او د الله د رسول خبره به منلي. نو کله چې یو سړی الله پیدا کړلی، الله وله روزي ورکوي او د الله په کنډر کې اوسیږي، نو خامخا د الله سره به د سړي مینه وي. لیکن دا مینه به څنګه وي؟ دا به څنګه ښکاره کېږي چې زموږ د الله سره مینه ده؟ نو دا غي طریقه خی چې فتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم.
طریقه به دای چې زما تابعداري به کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دا اعلان وته وکا په دې باندې بس تامین ښکاره کیږي. دا نه چې هر یو سړی خو د مینې خبره خو هر یو سړی کوي، او مینه خو د هر یو شي او خلک وایي د خره مینه لتی، نو ځانه به داسې شی نه جوړی چې هغه ته لتی وایي. د الله او د رسول خبره هغه ښکته غورځی نه، د الله او د رسول خبره راغستل غواړي، په هغې باندې عمل کول غواړي. نو د مینې طریقه د ځانه به نه کوې، طریقه به الله ښیي، د الله رسول به ښیي. په هغه طریقه باندې چې کې نو هغه به مینه وي، او که هغه طریقه باندې نه کې نو بیا به هغه مینه نه وي. بیا ورپسې د آدم علیه السلام د عیسی علیه السلام خبره به کوي چې الله دې غوره کړی و، آدم علیه السلام یې غوره کړی و، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عمران علیه السلام، دانګي آل ابراهیم آل عمران، دا الله غوره کړلی په خلکو باندې، الله پیغمبران کړلی، او د دې په اولاد کې خلق راغلی. نو عیسی علیہ السلام هغه هم د دې په اولاد کې راغلی. نو د دې نه دا ثابتوي چې عیسی علیہ السلام خو په اطوارو کې راغلی، هغه خو په اولاد کې راغلی، د بل په اولاد کې راغلی. چې د بل په اولاد کې راغلی نو هغه به څنګه الهي، هغه الهي نشي کېدی. بیا ورپسې د هغې نوره تذکره به کوي، د مور تذکره یې دا ده، دارنګې د مور د ترور او د ترور د خاوند د هغې تذکره به کوي. د هغې نه به دا معلومیږي او ثابتېږي به چې عیسی علیه السلام عبد و، الله ته محتاج و. عیسی علیه السلام په خپله هم کومه خبره چې کوي هغه به هم پیش کوي. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، فهغه ورځ باندې چې وبمومي هر یو نفس هغه چې عملي کړی د خیر ښکاره به وویني، هر شی به ښکارئ. من خیر محضرا هغه به حاضر کړی شوی. نورو ځینو کې الله رب العزت د ده د اعمال نامې تذکره چې کوي، دارنګه نور من یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا. خیر کړل ذره برابر کړل هغه هم اوویني، داغه بدله بو ته میلاو شي. که شر کړل نو هغه میلاو بشي وتا او به اوویني، هر سبق کاری. دله چې کله اعمال نامه ورکړي شي دا واخلو ګورا دې چې ګوري نو دې به مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دې کتاب دې اعمال نامې له څه شي دي، دې خو هر څه راګر کړلی، واړه او لوی هر څه. وجدوا ما عملوا حاضرا، د چې کم څه کړل ټول به حاضری، ټول به وته بس لیکل شي وي، بالکل ښکارا وي. وما عملت من سوء، نوا چې عمل کړی د بدی ناغه هم حاضری. که خیر کړلی ناغه او که بدی کړلی هغه. خلک وای عمل د لارې مل وي، آل د وارث پته ویلږي. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، غواړي به دا نفس کاش چې وې د په منځ کې او د ورځې په منځ کې لویه موده لرې موده وای، چې کله چې د پاس پیل خبره راشي سکول کې مدرسو کې نو کوم سره چې پیل شي هغه چې خپل نتیجه وګوري نو خپش ما ته د سراړو پته نه وی لګېدلې خبره چې د سراړو خبر نه وي. بیا چې کله ملګرو سره مخامخ شي ملګر دی څنګه چلو شو سا نتیجه رزلټ څه چلو شو وای پته نشتی نو دی به خبري وی پته نشتی په دې باندې د خپل غم کمای الته کې څه چی شي دي هغه ځکه بده وی هاي هاي امدم بعیدا لری زمانہ وې لویا موده وې چې د سراډو دا قیامت راغله نه وې.
ويحذركم الله نفسه، الله يره درکې تاسو له خپل ځان نه، خپل ځان نه يره درکې مطلب دا چې او د الله خلافونه کی چرتا. والله رؤوف بالعباد او الله نرمی کون کې ده په خپل بندګانو باندې. الله مینا کوي، الله مهربان ده، دومره مهربان دی چې دا او یاو میاندو نه زیات مهربان دی. کله وای دا الله سل مهربانیانی دي، ناغه سلام عیسی یو حصہ هغه په دې ټول دنیا کې تقسیم کړل، هغه یو کم سل چې دا الله سره پاتې دي. نو دا نن چې دا څومره مینا محبت کته کی کاغه دا مور او د بچی ده مینا محبت، کده پلار او د بچی دي، کده رونو دي، کده نور خپلوانو دي، د یو بل سره څومره تعلق، څومره مینا محبت چې کوله کیږي د دوستانو د یو بل سره، د دغه حیواناتو، د دې چرین او د پرین د ټولو څومره چې دا دغه یو دغه سلو حصہ کې یو حصہ ده بس. یو کم سل حصے د الله سره پاتې. الله دومره مهربان دی. الله رب العزت چې کله دا دنیا پیدا کړه نو قلم پیدا کو اول ویولیکا ویسولیکم ویولیکا سبقت رحمتی علی غضبی، زما رحمت به زما په غضب باندې مخ کی، زما رحمت به زما د غضب نه مخ کی، هغه زیاتی او لیکا خبره لیکل شي. دا الله د خپل خبره خلاف نه کوي. پکاروم دی کنه چې دلته دا مخامخ کم سړی چې دی هم سوګي کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا خبرې کړلی چې د ته معافي کیږي، د ته کیږي، د ته کیږي، بعضی ویلې د ته معافي نه کیږي. نہ کہ المارد والمتمرد سرکشا، سرکشا تو معافی نہ کی. یہود دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راضی اغم ډېر نرمی کون کې او ډېر مهربان وو. ولې هغه واقعات چې سره ګوري او بیا چې هغه د خلکو سره کم معاملې کړلی هغه ګوري، نو که زما استا په لحاظ سره شي ما ته سره معاف کوونه. مکه والا مسوک معاف کی هغه چې کم کارونه کړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه بیا معاف کړو. ویلا تسلیم علیکم اليوم. طائف ته چې تله واغو چې سره کم رویه اختیار کړو، کم سي چې کړیو نو هغه د معاف کولو نو. کو دا منګ ویل ته کې منګ سره دا شی وی زمنګ نه بیا اجازت غوښته شی وی چې څه چلو سره وکړو. ما وی دا بس دا غرونه پیراول چې چقنا شي خبر اخلاص شي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خلق نه پويږي، پوي دې نو دې څه به نه کوله کنه ونه پوي. یا الله هدایت او توکي دی کې ہدایت عمومی د دې اولاد به ہدایت عمومی آیت به ہدایت میلاوش. رسول الله صلی الله علیه وسلم پړه مبارکه د وینو نه ډکی شوی دی، به حاله شوی دی. ها به حاله شوی یو طرف ته دا لار چې سړی ګوري دا د دې زمانه لار نه راکنه. د دې زمانه کې سړی ګوري طائف ته روان شي، مکې نه په موټر وې باندې روان شي زی او څه پته نه لګي لږ وخت کې سړی ورسي. تاسو مر لار ده نو د دې لار خو نه و په دې لار باندې واړه پسې ور پسې شي په ګټو ویلي. نو په دې کې په لار باندې سړی چې زینب خامخا په بغټه کیږي سبکیږي دغه سړی به کله تیزیږي، کله منډه کوي، کله به ورځي، کله به روکی، کله به ترتکی، کله به ترتکی. دغه حالو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یا له هدایت او توقی دې نه پويږي
هغه ملائکو راغلی او هغه دغسې ولېږل. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله وی اعلان وکړه خلکو ته که تاسو مینه کول غواړئ د الله سره فاتبعوني نو زما تابعداري وکئ. يحببكم الله، الله بس تاسو سره مینه وکړي. ويغفر لكم ذنوبكم، او بخښنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو. والله غفور رحیم، الله دې بخښونکی مهربان. قل اطیعوا الله والرسول. تو اعلان وتو کو خلق تابعداری کوي د الله او تابعداری کوي د رسول. فإن تولوا، کدی شاکړه نو فإن الله لا يحب الكافرين، یقینا الله نه خوښي کافر. هر قسم شاکړه پیغمبر دی نه منم، الله دی نه منم، چې نه منې خو کافر شو کنه. فإن تولوا شاکړه من کل الوجوه وي، نو زه اهل کافر کیږي. یو سړی دی کلمه وای لیکن مونځ نه کوي. نالته کې بعضې روایتو کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. کله وای الفرق بین الکفر والاسلام، د کفر او د اسلام په منځ کې څه دی؟ مونځ پرېښودی، ترک الصلاة. نو خبره راځي سخت راځي، لیکن بعض علما وی دا کافر کیږي، مونځ یې ونه کو کافر شو. لیکن زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا په ډېرو څیزونو باندې نظر دی. دا نور خلق اسې سرسری ګوري، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زړی تور کوزي، زیرې تور کوزي. هغه وی دا کار چې دی مونځ نه کول دا د کافرانو کار دی. مطلب دا چې دا هغه کار وکړو چې کوم د کافرانو کار دی، کافر کیږي نه، خو هغه کار یې وکړو. فعل فعل الکفر، کفر کار یې کړلی. سزا به صحیح نانور وی چې مونځ ونه کو نو قتل یې کوي. سبا خبره توره پسې راواله قتل یې کوي. نو زندگی کدا قانون جاری شي کنه دنیا به صفا شي ټوله. ولې کله کې زمونږه ک سلور زره آبادی ده کنه دا به کم از کم 2000 لبرا شي ښه. ولې دا روزانه د وجنی خبره به دي ته رسی کنه دنیا به ټوله په نیم پتل باندې ولګي. لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وینا دی به قتل ولکیږي نه، دی به یسجن، دی به جیل ته اچولی کېږي. و یضرب وهلی کېږي به حتی یموت او یتوب، تر دې پورې چې یا به توبه وباسي، نه بیا آینده دپاره چرته مونځ نه پرېږدم ښه، او یا به په دې حال کې مړ شي، جیل کې به مړ شي، په دې وهلو کې به مړ شي. نو که وګورې دواړو طرف ته خبره ده د الله او د الله د رسول ډېر خبرې داسې دي. سنت خلاف خلق کوي، د الله خلاف خلق کوي، لیکن یو وی نه منم چې نه منې چې بس کاغذ سنت نه منې کافر کیږي. د سنت تضحیق کې، د هغې سپکاوی کې، تذلیلي کې، انکاري کې، نو هغې باندې سړی کافر کیږي. او که انکار نه کوي، ډېر خلک زموږ عام منګه داسې یو مسلمانۍ کې ډېرې کمی کوتاهي د ټولو نه کېږي. په دې باندې څوک ګناهګار کېږي کافر کېږي نه، خبره په دغه باندې ده. نو فإن تولوا که دې شاکړه من کل الوجوه شاکړه د هر قسم نه شاکړه انکار یې وکړو د الله نه د الله د رسول نه فإن الله لا يحب الكافرین. نو دلته دا وایي چې هغه سړی کافر شو چې شا یې کړه بلکل، یقینا الله نه خوښوي کافرانو لره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که تاسو مینه کوئ د الله سره نو طریقه به دا چې زما تابعداري به کوئ. نو په دې کې
بعض خلکو سره شعرونه ویلي وی تاصل الہ وانت تظهر حبه وهذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا طاعته ان المحب لمن يحب مطيع و یو طرف ته تو نافرمانی دا اللہ کے بل طرف ته مین محبت اظہار کے وی زما دی قسم دا میں پدی دنیا کی ساجبہ غندی خبر ولیدا بیا وی لو کان حبک صادقا لا طاعته کجرستا مین دا غسر رشتونی وے نو تابع تابعداری کوله ولی ان المحب لمن يحب مطيع زګه چې یو سوچ د چا سره مینا کینو داغه په لار باندې زی هغه تابعداری کوي کنه دا نه بعض نور کتابونو لیکلي دا شعرونه اما چې وینو دا په دې فضائل اعمال کې میوزه کشتي تاصل الہ وانت تظهر حبه هذا الامر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا طاعته ان المحب لمن يحب مطيع بعض نور کتابونو نور خبرې لیکلي وی فمن ادعى محبته وخالف سنته سوچ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محبت دعوی کے د سنت خلاف ورزی کئی فهو کذاب وی دا دروجن دے و کتاب اللہ یکذب ہو اللہ کتاب د تکذیب کئی دا سره دروجن دے وی یو سا کئی بل سو گرانا خبر ادا نو ظاہرن و باطنن او کم دعوی چی تکین آغا دعوی آغا دا ظاہر سره برابر پکار دا کنا زمونږ مینه محبتونه دا خو دا اخلاق خبره کوي دا د پیو هغه دي مجنونان دي د پیو پي ملاویږي چې مونږ یو کپای نه ملاویږي بیا نه یو دانګش عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه مسویلی الفتح الربانی دا کتاب دی آی کی وای ہر یو حقیقت چې داغي شریعت کې داغي اصل نه نو دا زنديقتوب دی وي دا نور خبرې کوي څوک لګیا دی هغه ځان نسبت کوي الله ته کوي د الله رسول ته کوي او کتاب پر خو دې سنت پر خو دې نو دا خو زنديقتوب دی هغه بیا اخو پیر سیب دے کنا پیرانی پیر دے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ناغد خپل پیرانو زیاد خبر اخلی هغه دا کسب چې نه دا پیران کوي ناغد دعوی کوي او دا پیغمبر د سنت خلاف ورزی کوي دا الله د کتاب خلاف ورزی کوي دې د پیرتوب نه وایي دې ته زنديقتوب وایي مانزه بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویلو یو سره پیر سیب دې نو مانزه نه راوځي مونږ نه کوي ککې نو ځان له په جمعه په کور کې دن نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی وکړه زما سره دا غواړي چې کسان را جمع کوم ځوانان او خشاک را جمع کی او په خپل ځبان زبل سو کو درو ما سوچ به عذر په جمعه په کورونو کې منځونه کې دا کورونو په سلاش ما او سیزم اغه په کې دنه او سیزم دا رحیم ذات ته دا مهربان ذات ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ذات مهربان دی لیکن هغه دې حد خبر راوړ سواله چې یو سړی په کور کې مونږ کې جمعه ته نه راځي او وی فرمایل چې کله یو سړی داسې دی چې هغه مونږ کوي دا جمعه مونږ نه کوي جمعه مونږ پرې خو دو درې مونږونه چې به عذر پرې خو دو نو دې د الله په کتاب کې منافق اولی کله شو چې هغه ورانی کې نه ښه وزموږ پیرانو صاحبانو ته پوښتنه کړم څه کوي هغه پیر سی خاول یا به مونږ کوي یا به نه کوي نو ډېر خپیر سی باغ چې هغه په ال د خپل ځای کې مونږ کوي جمعه ته نه ځي
دې زبانه بس کو. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، فاورز باندې او به مومي هر یو نفس چې عمل کړي د خیر حاضر، کم سے چې عمل کړي ناغه به د خیر نه ناغه به حاضر اب اخکارا، وما عملت من سوء چې عمل کړي د بدینا ناغه به حاضری. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، غواړي به دا نفس چا چې بد کړي نو دی به غواړي دا ان بینها و بینه امدا بعیدا چې د منځ کې او دا په منځ کې د موده ډیره موده دی ډیره فاصله دی. ويحذركم الله نفس، الله ير درکې تاسو د خپل ځان نه. والله رؤوف بالعباد، الله دې نرمي کوونکی په خپل بندګانو. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، وتواک ک تاسو مینا کوي د الله سره، فاتبعوني نو زما تابعداري کوي. يحببكم الله، الله واستاسو سره مینو کی، ويغفر لكم ذنوبكم، وبخنبو کی تاسو د ګناهونو. والله غفور رحیم، الله دې بخون کې مهربان. قل اطيعوا الله والرسول، وتوا تابعداري کوي د الله او د الله د رسول. فإن تولوا، کدی خلق شاګړه، فإن الله لا يحب الكافرين، یقینا الله نخوخي کافران. یا سبا خو زمونږ خپل چوټي دا، بیا سبانا اجتماع شروع کیږي پنځپیر کې، نو ګڼ کسان بزید ټول پاکستان نه راځي، علما به راځي، هغوی به بیانونه کوي. او دا یی به لکه څنګه چې تبلیغي اجتماعي دغسې اجتماع ده، نو سبا نه به شروع کیږي. او بیا د اتوار په ورځ باندې دعا به وي. اتوار په ورځ باندې چې دعا وشي، بیا را رسېدل به ګراني، نو اتوار ورځې پورې به چوټي، پیر ورځ چې تېره شي نو بیا به انشاءالله بیا به درس وایو، هغه وخته پورې به چوټي. او په خپله به مې ځو انشاءالله. او نور چا په زړه کې هغه هم پکار دی چې هلته کې لاړ شي. ګڼ کسان به ځي دې ځي نه، هر تحصیل نه خلک به په خپل ځان له ګاډي کوي او روان دي ځي. څوک په ګاډو کې ځي، یو ځای ځي، انفرادي ځي، اجتماعي ځي. پروګرام پکار دی چې هغه سړی خامخا څه نه څه واوري، خامخا ثواب به وشي. د عمل په نیت باندې اورېدل پکار دي. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.